أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. سورة الأعراف. ترتیب عثمانی وم نمبر سورت تے. ترتیب نزولی نهدیشتم نمبر سورت تے. نازل دے رست دے سورت صاد نا. کلمات د سورت چې دي 3325 دي. حروف د دې سورت چې دي 4310 دي. الف لام میم معنا والله اعلم بمراده د په معنا او مراد باندې الہ العالمین خپويږي. کتاب معنا هذا کتاب دا قرآن کریم کتاب دی. داسې کتاب دی انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تعالی را یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه د جبرئیل علیه السلام. فلا یکن پس ندوی فی صدرک پسینستا کی حرج تنگی ینضیقنا تنگی من تبلیغه درسولو د قرآن کریم نام. امام مجاہد سے ویا فلا یکن پس ندوی فی صدرکا پس انستا کی حرج معنی شک کنا شک. فالخطاب للرسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدے والمراد به الامه مراد تن امت تے امت استا پسینه کی گورے تنگی دی نوی شک دی نوی د قرآن کریم نه لا ریب فیه لا شک فیه پدې کې شک نشتا. دې دپاره دا قرآن کریم نازل کړی شوی دی لتنذر دې دپاره چې ویری ته به پدې قرآن کریم باندې څوک ویری مخکې صورت کې راغلی دي ام القرى ومن حولها اصل د قریه او بغیر چاپیره ده دی او بل دې دپاره وذکر او نصیحت دے دا قرآن کریم چا دا پارا للمومنین دا پارا دا مومنانو. وقل لهم ویت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتا اتبعو تابداریو کئی تاسو ما دا قرآن انزلا چی نازل کڑے شوی دے لیکم تاسو تا من ربکم دا جانب دا رفستاسونا پا تمام طریقہ باندے تابداریو کیا. ولا تتبعوا تابداری مکوی تاسو من دونه سوا د الانا اولیاء د دوستانو د بوتانو تابداری مکویا. او اطاعت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې دا من دون الله نه ده ځکه چې لا په امر کړی دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت د الله او د رسول کوي. او اطاعت د فقهاهم من دون الله نه دی الله په امر کړی دی. اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اولی الفقه منکم د فقها او اطاعت کیا د صحابه کرامو تابعداري هم من دون الله نه ده. نو ولا تتبعوا تابعداري مکوي تاسو من دونه سوا د الانا اولیاء د دوستانو یعنی مراد نه بوتان دی د بوتانو قلیلا ډیر لږ ما هغه دي تذکرون یعنی چې پند اخلی تاسو پند لگ اخلی یا لگ کسان تاسو کی پند اخلی مانا داسې ده. ان الله لذو فضل علی الناس یقینا بری تعالی خاوند فضل ده علی الناس په خلقو باندې خو ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلقو نه ناشکر دي. وکم من قریة کم خبری بمانا تکثیرا ډیر د اهل د قریونا اهلکناها هلاک کړي مونږه اغي لره تخفیف دنیاوی دی. اهلکناها هلاک کړي مونږ اغي لره بالعذاب په عذاب سره داسې عذاب فجاءها پس را بغې دی لره د اهل د قریو لره دا بأسنا من عذابنا عذاب زمونږه بیاتا من لیلا د شپې وهم نائمون دی بودو او هم قائلون یا وبدی قیلوله کونکي د غرمې په ټیم کې یعنی او نهارا وهم نائمون دی بودو د نیمه ورځ کې قیلوله ستوي والقیلوله الاستراحه نصف النهار آرام کول نیمه ورځ کې.
فما كان دعواهم پس نبا و دعوا و قول ددی فما كان پس نبا و دعواهم دعوا و قول ددی اذ جاءهم کلب چراغ دی لرا بأسنا من عذابنا عذاب زمونگا یعنی د شپې او د ورځې چې عذاب براغې دی به بیا سویل الا مگر دا خبره به کوله ان دا قالو ویل بدی انا یقینا من کنا ومونگا ظالمین ظلم کونکی په ځانونو خپلو باندې نو رب کریم فرمائی فلنسألن پس خامخا پتا کی تپوس به وکمونگا فلنسألن پس خامخا پتا کی تپوس به وکمونگا الذین هغه امتنا ارسلا چې را لګلې شوی دی لرا الیهم دی لرا رسول را لګلې شوی دینه به د دې تپوس کیږي ولنسألن او خامخا پتا کی تپوس به وکمونگا المرسلین د مرسلینو یعنی د رسولنا د تبلیغ عن الابلاغ د تبلیغ داغي د رسولنا به د تبلیغ تپوس کیږي فلنقصن منا نبینن ونقرأن پس خامخا پتاکید بیانو بمونگا ونقرأن منا خامخا لولو بمونگا علیهم پدی بانده احوال ددی بعلم پعلم و بیان سرا وما كنا ونيومونگا غائبین غائب و نا خبر یعنی عن الرسول فيما بلغو در رسولنا پاغسا کی چی دی تبلیغ کرده مون غائبین نیو نا خبر نیو بلکه شاهدین یو والوزن وزن د اعمال یومئذ په دغه ورځ باندې په ورځ د قیامت الحق ثابت ته فمن پسر غسوک ثقلت چې درانه شو موازینه من حسناته وزن د حسنات یعنی د نیکیو د دا درون شو نو رب کریم فرمای فاولائک پس دغه کسان چې هم المفلحون هم دی کامیاب دي د چا چې د نیکیو تل درانه شو دغه کسان کامیاب دي الله وای ومن رغسوک خفت چې سپک شو موازینه وزن د نیکیو د حسنات د سپک شو فاولائک الذین رب کریم فرمای پس دغه کسان دي فاولائک پس دغه کسان چې دي الذین کسان دي خسرو چې تاوان رسولې دي انفسهم ځانون خپل بما په سبب دغه سکانو چې ودي بیااتنا پایتونو زمون باندې یظلمون ظلمون به کول یعنی یکفرون کفر به کول پایتونو باندې ولقد خامخ پتاکید سره مکناهم منا قدرت او ملکیت درکړې مونږ تاسو ته فل ارض پس مکه کې وجعلنا او ګرځولې مونږ لکم تاسو لرا فيها په دغه مکه کې معايشه اسبابا من اسباب د معاش چې تاسو عيش کوئ پاغي باندې قليلا ما تشکرون ما زائد دي تشکرون قليلا شکر باسه تاسو ډیر لگا ان الله لذو فضل یقینا بر تعالی چې ده خامخا خوند فضل ده ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لكن اکثر د خلقنا لا يشكرون شکر نو باسي نا شکر خلق دي اکثره